الرحمن الرحیم سبق ششم حجت کی قسمیں. بدې درس کې د حجت او د دلیل درې قسمه ذکر کړي. یو ته وایي قیاس، بل ته وایي استقراء، بل ته وایي تمثیل. د فائدې په طور دا ټکي یاد ساته، د اصول فقه په کتابونو کې چې کوم قیاس ذکر کیږي، اصول فقه والا هغه ته قیاس هم وایي، دلیل ورته هم وایي، برهان ورته هم وایي. خو لیکن د منطقیانو په اصطلاح کې هغه قیاس تا کم چې اصول فقه والا ذکر کوي هغه ته دوی تمثیل وایي، چې بعد کې د قیاس پسې د تمثیل ذکر برازي. اوس د منطقیانو په اصطلاح کې قیاس وایي چاته، دا داسې یو قول ته وایي چې د دوو یا د زیاتو قضیو نه جوړ وي، خو هغه دوه یا زیاتې قضیې کو د اومنلې تسلیم دې کړې، نو د دې د تسلیمولو سره پتا باندې د یو درېمې قضیې منل هم ضروري ګرځي، نو دې ته ویل کېږي قیاس. مثال په طور باندې کم چې مشهور مثال دی، کل انسان حیوان. صاحب کتاب دا مثال پیش کړی دی. وکل حیوان جسم فکل انسان جسم. نو دا وګوره، اولنې قضیه کل انسان حیوان، هر انسان په حیات صفت سره موصوف دی، حیوان دی. وکل حیوان جسم، او کم ذات کې چې حیات موجود وي دا به جسم وي، یعنی هر یو حیوان جسم هم وي. اوس دا دوه مقدمې دي، نو چې کله دې دا دواړه ومنل او واقعي عقلي طور سره چې انسان صاحب عقل دا دواړه مني، د دې نه څوک هم انکار نشي کولی. نو چې دا دواړه دې ومنلې، نو د دې دوو نه چې کومه نتیجه حاصله شوه، درېیمه قضیه، هغه منل هم بیا پتا باندې ضروري دی او لازمي دی، ځکه چې هغه دلیل دی ورله ومنلو، نو د دلیل نه چې کم شی ثابت شي منل خو په طریق اوله ضروري دی. نو دې ته ویل کېږي قیاس. دا اولنې دا دوه قضیې چې دي دې ته قیاس ویل کېږي. اوس د دې قیاس خپل اصطلاحات دي، آسان دي، ځان په پوهه کا. دی قیاس کې دا مقدمه اول ده او دا مقدمه ثانی ده، او د دوانو ته مقدمتین هم ویل کېږي. صحیح شو؟ دا مقدمه اول، دا مقدمه ثانی. اوس د دې دوانو نه چې کومه نتیجه حاصله شوې ده دې ته ویل کېږي نتیجة القیاس. نتیجه ورته هم ویل شي ډایرکټ، نتیجة القیاس، دا دغه قیاس نتیجه شوه. اوس به دې قیاس کې دننه وګوره، کل انسان جسم دی، نو انسان موضوع ده او جسم محمول دی. نو دې موضوع دې نتیجه کې چې کومه موضوع ده دته ویل کېږي اصغر، او په دې نتیجه کې چې کوم محمول دی دته ویل کېږي اکبر. دا اصغر دی او دا اکبر دی. اوس د نتیجې دا اصغر بر چې په کومه قضیه کې او مقدمه کې موجود دی، نو هغې ته ویل کېږي صغرا. دغه ټولې قضیې ته څه ویل کېږي؟ صغرا. او د نتیجې چې کوم محمول دی اکبر دی، چې بره په کومه مقدمه کې موجود ده، جسم دی، هغه دلته په دې دویمه مقدمه کې موجود ده، نو دې دویمه مقدمې ته ویل کېږي کبرا. پوه شوې پې؟ اوس به دغه مقدمتینو کې صغرا کبرا کې دننه وګوره کم الفاظ چې مکرر ذکر شوي دي، دوه ځل ذکر شوي دي. مثلا کل انسان حیوان وکل حیوان جسم، ګوره دا حیوان دا حیوان مکرر ذکر دی کنه، دوه پیره ذکر دی. دا کم چې مکرر ذکر دی دته ویل کېږي حد اوسط.
دا د دې اصطلاحات شو. نو نتیجه به څنګه روباسو؟ نتیجه به روباسو چې کله دواړه مقدمتین د اومنل او داسې د قیاس په شکل کې دی ولیکل، نو دې کې چې کم حد اوسط راغلی دی به د دواړو مقدمتینو کې یعنی کم مکرر الفاظ یو شانتي الفاظ راغلي اب حذف کی ډیلیټ بکی، باقی چې کم الفاظ پاتې شو بلاندې راکوس کی. نو دا حیوان چې تلر کو نو ګوره کل انسان جسم پاتې شو، نو کل انسان جسم لاندې نتیجه رااله. دکا حد اوسط چې په دوانو مقدمو کې کم مکرر الفاظ راغلي دا به حذف کی، باقی مانده الفاظ بلاندې راکوس کې اب نتیجه وي. نو چې مقدمتین دوانه صحیح وي نو نتیجه هم صحیح وي. ورسېدې نو دغه د قیاس هغه اصطلاحات شو. اوس د فائدې په تور باندې یو خبره یاد ساته، قیاس چې دی په فن مناظره کې دی ته دلیل وی. نو مصنف د کتاب چې کم دی د په نظم باندې دلیل او قیاس د دوو مقدمونه یا د زیاتو مقدمونه چې مرکب وي دی ته ویل کیږي قیاس. نو د مصنف رحمت الله علیه په نظم باندې د قیاس په تعریف کې عموم دی، بای کو دو مقدمې وي او کو درې وي او کو زیاتو مقدماتونه جوړ وي دې ته بس وایو یو قیاس، دې ته قیاس ویل کیږي او دلیل وته ویل کیږي. مثال په تور چې د دوه مقدمونه جوړ وي نو دا مثال لیکنه یو مقدمه اول دا شو مقدمه ثانی دا شو. بل مثال هم وره چې د دوه مقدمونه جوړ وي لکه محمد رسول الله، دا یو مقدمه شو صغرا. دویم وکل رسول واجب الاطاعت، دا دویمه مقدمه شو کبرا. اوس دې کې کم مکرر الفاظ راغلي دي ابا تلر کې ګوره رسول رسول نو سبب پاتې شي فمحمد صلی الله علیه وسلم واجب الاطاعت، فمحمد واجب الاطاعت. حد اوسط چې دلر کې نو دا لاندې مو نتیجه راشي. نو ګوره مصنف رحمت الله علیه سو فرمایل چې قیاس هغه ته وایي چې د دوو مقدمونه یا د زیاتو مقدماتونه جوړ وي. دا د دوو مقدمو والا دویم مثال مې درته پیش کو. ها چې د زیاتو مقدماتونه جوړ وي دا غي مثال څه دی؟ دا غي مثال حدیث مبارک کې داشتا لکه شر الامور محدثاتها، دا یو قضیه، وکل محدثه بدعه، دا دویمه قضیه، وکل بدعه ضلاله، دا دریمه قضیه. نو د دې درو قضیونه چې کومه نتیجه رااله هغه څه ده؟ وکل ضلاله فی النار. نو د مصنف رحمت الله علیه چې کوم د قیاس تعریف کړی دی کې څه دی؟ عموم دی. د دوو یا د زیاتو قضایونه چې جوړ وي نو دې ته به څه وایي ولکه؟ دې ته قیاس وایي. دې ته دی یو قیاس وایي، دوه درې ورته نه وایي. خو لیکن جمهور چې کوم علما دي د هغې په نسبت باندې تعریف بیا داسې دی چې قیاس یا دلیل دې ته ویل کېږي چې صرف او صرف د دوو قضایو نه جوړ وي. چې د دوو قضیو نه جوړ وي دکې ته به قیاس دلیل ویو. او که د دوو نه زیاتو قضیو نه جوړ وي، مثلا د دریو نه یا د دې نه د اضافه زیاتو قضیو نه جوړ وي نو دې ته به بیا جی یو قیاس نه ویو، دې ته به دوه یا زیات قیاسونه ویو، دوه یا زیات دلایل به ورته ویو. ورسېدې او د دې سره دلیل څه دی؟ رشیدیه د فن مناظره د اصول کتاب دی. هغې کې وایي ان الدلیل المرکبه من اکثر من قضیتین فی الحقیقة دلیلان او ادلة اذ التحقیق لا يترکب الا من قضیتین. کم دلیل چې د دوو نه د زیاتو قضیونه جوړ وي په حقیقت کې دا دوه دلیلونه وي یا زیات دلایل وي. ځکه
چې تحقیق دا دی چې دلیل چې جوړیږي او قیاس چې جوړیږي هغه صرف او صرف د دوو قضیو نه جوړیږي، او چې د دوو قضیو نه د زیاتو نه جوړ شي نو هغه یو دلیل نه ګڼل کېږي، هغه دوه یا زیات دلایل ګڼل کېږي. نو دا د جمهور او د مصنف رحمت الله علیه په نس کې د قیاس په تعریف کې چې کوم د عموم او خصوص والا اختلاف هم درته ذکر کو. خجی دویمه فائدہ یو یاد ساته چې کله کله د قرینې په بنیاد په یو قضیه باندې د علم په بنیاد بل قضیه حذف شي او دلیل کې او قیاس کې یو قضیه ذکر شوی یو ته حذف شوی، ال د قرینه موجود وی، اولنا د متکلم په ذهن کې وی، په علم کې وی، کوم چې حذف شو د قضیه د پاغي باندې علم موجود وی، نو د دې وجه نه یو کله کله د قرینې په بنیاد باندې حذف کیږي. هم چرته دا اشکالونه کې چې بای قیاس جوړې د یو دلیل نم جوړیږي د یو قضیه نه د سې نه ښه، اصل کې الته یو قضیه حذف شوی او په دې بل قضیه کې پیس قرینه موجود وي. د دې مثال درته وایم، لکه د ابراهیم علیه السلام چې کله د نمرود سره مناظره وا، نو نمرود ورته وویل چې زه هم رب یما، او څنګه رب یما؟ دا سه رب یما چې هغه مجرم چې کم په پانسی باندې هغه رها کړو او یو غیر مجرم کسې رونی ولو هغه سزا ورکړه، او بیا ورته وی انا احیی و امید، زم خلکو له زندگی ورکوم او چاله مرګ ورکوم. نو دلته ګوره انا احیی و امید یو قضیه ده، بل قضیه حذف شوی ده، منطقي قیاس پته د سي جوړیږي. ګوره انا احیی و امید صغرا شو، وکل من یحیی و یمیت فهو ربک دا کبرا شو. هر هغه ذات چې هغه جون ور کوي یا مرګ ور کوي نو هغه ستاسو رب وی کنه، نو انا ربک زمستا رب یما فاعبدنی زما عبادت کا. نو دلته قران کریم کې چې دی انا احیی و امید دا ګوره صغرا ذکر ده اور کبرا حذف شوی ده، او د دې نه چې کومه نتیجه روزي په خپله به دې کې موجود ده چې چونکې د خدای توب دعوه کړې وه، مطلب یې دا و چې دا مخلوق او دا قوم زما عبادت کوي او ما ته سر نګون ولاړ وي. نو کله کله د قرینې په بنیاد باندې هم دا مقدمتینو نه یو مقدمه څه کېږي لکه حذف کېږي، هلته قرینه موجود وي. او دا م یاد ساته دا د چې کوم قیاس جوړ کو انا احیی و امید وکل من یحیی و یمیت فهو ربک وانا ربک فاعبدنی، دا قیاس چې کوم دو جوړ کو دی نمرود، نو ته سمجھ کې دا راولا چې دا قیاس فاسد دی. ولی ځکه چې دی کې اولنې مقدمه کاذبه ده چې دا وی انا احیی و امید چې زه زندگی ورکوم، یعنی زه احیا او اماتت کوم. دا د احیا او د اماتت په مقصد هم نه پوهیدو چې احیا او اماتت حقیقت کې څه ته وی، خود بس مجرم رها کړو او غیر مجرم په پانسی باندې اوخه جوړو، نو بس د دې ته احیا او اماتت ویل، حالان کې دې ته خو نه وی. نو دا اولنې قضیه چې کومه بده کې مقدمه ده دا کاذبه ده، د دې وجه نه نتیجه هم غلطه راوته. نتیجه چې غور وکړو ګوره هر ځای کې صحیح نه راځي او د هغې د فساد دوه وجې دي. نتیجه چې غلطه راځي د هغې د فساد او د غلطوالي دوه وجې دي. نمبر 1 یا د مادې د قیاس د وجې نه، ماده هم دغه ته وایي، دا دوه مقدمتین چې کوم دي ته ماده وایي، دې کې به کذب راغلی، لکه د ده به دې قضیه کې د نمرود به دې قضیه کې چې کذب دی، ځان ته احیی و امید وایي چې زه احیا و اماتت کوم. نو ماده د قیاس په وجه باندې او یا د صورت قیاس په وجه باندې په نتیجه کې خلل راځي. او ماده د قیاس او صورت د قیاس دا په خپله مصنف رحمت الله علیه مختلف درسونو کې به ذکر کوي، الته په تفصیل کو.